خودکش دھماکہ تھا. خود کا جو سوسائڈ بامبر ہے اس کا سر ہمیں مل گیا ہے. دا اوپن لار د دې هسپتال ته هر څوک داسې راتلی شي او داسې تللی شي، نه څه چیکنګ شته، نه دلته څوک سیکورټۍ والا شته. السلام علیکم ګران کتونکو، دا وایس چې دی دا زه په روان بایک باندې ریکارډ کوم. ورسره به تاسو د دې هسپتال دغه فوټیج دغه هنګامي صورتحال ګورئ. په دې هسپتال کې صورتحال دا دی چې دماکه وشوه او دا ټول مخلوق چې دی د هسپتال ته راغلی دی. په هسپتال کې هر سړی د خپلو مینوالو، د خپلو رشته دارو، د خپلو خوږو د معلوماتو لپاره حاضر شوی دی. د چا رونه بې دره کړي، د چا د پلار نمبر نه لګي او انتهایی بد صورتحال دی. لکه څنګه چې په 2009-10 کې د حاجي بابا په سکول کې یو دماکه شوې وه او ډېر خلک په هغې کې وفات شوي. دغه شانتې نن د کابل په چوک کې چې نن کوم د امن پاڅون مظاهره وه په هغې کې دا دماکه وشوه او ډېر یو لوی نقصان پکې وشو. په دې پاڅون مظاهرې د بیګانه پابندي وه، په دې کې د کسانو په کورونو باندې چاپې هم لګېدې. انتظامیې پوره کوشش کړی و چې یاره دا د پاڅون دا مظاهره په څه نه څه طریقه پاتې کړي، خو مسله دا ده چې دلته کې د سوات حالات ورځ تر ورځه خرابېږي او څه خلکو دا غوښتل چې یاره موږ یو احتجاج ریکارډ کړو چې زموږ د سوات د ورځ تر ورځه حالات چې کوم خرابېږي چې د دې نه خلک خبر شي، د دې نه حکومت انتظامیه والا چارواکي خبر شي. ځکه هغو په کابل چوک کې د امن د پاڅون دا مظاهره کوله. خو د بده مرغه انتهایی افسوسناک واقعه دا وشوه چې د کابل په چوک کې چې دا کومه دماکه وشوه په هغې کې ډېر قیمتي زندګیانې لاړې. په دې کې سرکاري یا داسې غیر مصدقه اطلاعات چې دي د اوسه پورې په دې کې تقریبا 14 کسان چې دي دا په حق رسېدلي دي، څومره چې ماته اطلاعات دي، خو لا دا سرکاري طور یا د بل طرف نه کنفرمیشن نشته. اوس ډي پي او سوات چې دی هغه د پولیسو سره میډیا سره خبرې وکړې او ډي پي او سوات وی چې یاره په دې کې 2 کسان چې دي هغه جان باغ شوي دي. خو لکه زما چې کوم اطلاعات دي هغه کنفرم نه دي، خو دونه ماته خبر هم راغی چې یاره په هسپتال کې 14 ډیډ باډیانې پرتې دي. نو اوس د الله خیر کړي چې یاره په دې خبر کې حقیقت نه وي، خو دا کومه واقعه چې د کابل په چوک کې وشوه نو دا انتهایی افسوسناکه او ډېره زیاته د خفګان مطلب واقعه وشوه. تاسو ټول په دې کې خپل کمنټس وکړئ، رایه راکولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو پته ده چې په کابل کې دماکه وشوه، په هسپتال کې به دا ګڼه تاسو لیدلي. ټیک شو، دا دې هسپتال ته اوپن لار دی. ټیک شو، دا اوپن لار د دې هسپتال ته هر څوک داسې راتلی شي او داسې تللی شي، نه څه چیکنګ شته، نه دلته څوک سیکورټۍ والا شته. دلته ما په هسپتال کې څو پیرې پولیسو ته ووایي چې وروره دلته یو لار کولاو ده، سیکورټۍ والې په ورته وایي دلته ډېره زیاته ګڼه ده. نو که بل څه واقعه وشوه نو تاسو ټول به بیا دلته پراته مینتونه مې ورته وکړل. خو دا لاره چې د اوسه پورې بالکل اوپن ده، په هسپتال کې د خپې ځای نشته او حالات تاسو ته معلوم دي. نور خبر رائے په کمنټس کې ورکولی شئ. السلام علیکم. اس میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں ہاسپٹل میں 25 جو ہیں لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں اور باقی جو 18 لوگ ہیں وہ انجرڈ ہیں، ان کی ابھی علاج جاری ہے. یہ جو شہید ہیں اور انجرڈ ہیں اس میں پولیس ہمارے پولیس آفیشلز بھی شامل ہیں اور پبلک کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا. سر یہ بتائے گا سیکیورٹی کا کیا حال ہے؟ خودکش دھماکہ کا تھا یا ریموٹ کنٹرول اور خودکش دھماکہ؟ یہ خودکش دھماکہ تھا. خود کا جو سوسائڈ بامبر ہے اس کا سر ہمیں مل گیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. ابھی ظاہر ہے بہت قبل از وقت ہوگا پوری تفتیش اس ٹائم بتانا، لیکن سوسائڈ بامبر. سر پولیس لائن پہ اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، تو کیا پولیس کی بھی اس میں کوئی شہدا ہے؟ بالکل، اس میں پولیس کے شہداء بھی ہیں، پولیس کے زخمی بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا اس میں پولیس آفیشلز بھی ہیں، اس میں پبلک کے لوگ بھی ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی ہیں اور پولیس لائن کی سیکیورٹی اور ہمارے جتنے بھی ادھر انسٹالیشنز ہیں قبل میں وہ ساری ہائی الرٹ پہ ہے، کسی کو نہیں گھس کے دی. آپ کے پاس انٹیلیجنس معلومات موجود تھے پہلے سے؟ جی، تھریٹ الرٹ ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن اسپیسیفک